ولی تانوی رحمت الله علیه ته څوک دا وایي چې یاره په دې خبر دی ګستاخ دی چې یاره هغه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې که یو سړی هغه په مانځه ولاړ دی او په زړه کې دا سوچ راغی د خر باره کې سوچ راغی نو مونځ سره نه مکروه کېږي هغه په زړه کې د نبي علیه السلام سوچ راغی نو مونځ سره مکروه کېږي دا بلکل صحیح مسله ده او که ته ځان ته وایې چې ما ته شیخ صاحب دا ویل نو شیخ صاحب نه دې تپوس وکړه یا تا نه زه تپوس کومه چې فرض کا ستا کور ته چېرته خر در ننوځي خر نو ستا د مور او ستا د خور او ستا د لور پرده ماتېږي که نه ماتېږي که نه نه ماتېږي او که چېرته ستا پیر صاحب در ننوځي نو بیا ماتېږي که نه ماتېږي ولې دا پیر صاحب د خر مخ کتلی پوهېږې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې دا ذکر کړي چې د خر په سوچ باندې مونږ نه مکروه کېږي که د نبي علیه السلام سوچ کې په مانځه کې مونږ مکروه کېږي دې وجه ده وجه دا ده کله چې انسان د خر سوچ کې په مانځه کې نو هغې طرف ته نه متوجه کېږي او چې د نبی علیه السلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اولنۍ خبره خدا ده چې دا ابترا ده په حضرت تانوي رحمت الله علیه باندې. مولانا اشرف علي تانوي صاحب دا عبارت د سره شته نه ده هغه دا چې کوم دی اول دروغ دی په تانوي صاحب رحمت الله علیه باندې. ځان له به والې وروره دا کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں ځان له به والې دا بک دا داسې ډېر میلاویږي نه د څه وجې نه میلاویږي چې د مطالعې کسان یې نشته د مطالعې کسان یې نشته نو ډېر په مشکله میلاویږي. ما خو اغستی و ما ډېر وختي اغستی و ځکه زما داسې عقلي جوابونه زما ډېري که نه نو دې وجې نه زه دا اخلم. زما سره نور هم د تانوي صاحب ډېر کتابونه پراته دي او زمونږ یو استاذ محترم هغه بوادر النوادر د تانوي صاحب نوم به دې اورېدلی هم دی. د تانوي صاحب کتابونه وګوره په تانوي صاحب دروغ تړه مه. تانوي صاحب دلته السلام علیکه ایها النبی ورحمت الله وبرکاته دا ولې په منځ کې دی دې راز څه دی؟ تانوي صاحب په دې باندې 2-3 صفحې بحث کړی دی د الله ولی او ته صرف ابترا کې په تانوي صاحب باندې. بل زه تا ته وایم چې دا کوم عبارت دی دا د چا دی او د څه وجې نه دی دا هم درته زه وایم. لږ تحقیق پکار دی علم زده کول پکار دی یوازې دا نه ده چې یاره مطلب میډیا باندې مشهور شوی اوس غول خوره غول خوراک خو نه دی که نه صحیح خبرې کوه ستا خبره خور سړی اوري. نو ګوره دا د تانوي صاحب کتاب دی اول به دا ځان لوالې او په دې کې حقیقت تحیه دې ته به لاړ شي او دا به پکې وګورې دا تانوي صاحب کتاب دی. بله خبره ته چې دا کوم عبارت وی چې یاره د نبي علیه الصلاة والسلام سوچ په مانځه کې راتللو سره مونځ مکروه کېږي او د خر د سوچ د راتللو سره مونځ نه مکروه کېږي. بیا بله تا چې کوم تشبیه ورکړې ده چې یاره یو سړي کور ته خر لاړ شي نو پردی نه ماتېږي یو انسان چې لاړ شي نو پردی ماتېږي. دلته هم ته خطا یې پیغمبر علیه السلام زموږ نه ستر کوي خپل امت نه ستر کوي نو ګوره دا تشبیه دي مکمل غلطه ده چې یاره خر ستا کور ته در ننوځي نو پرده نه ماتېږي او که انسان در ننوځي پرده ماتېږي. ولې نبي علیه الصلاة والسلام نه زموږ ستر دی په سترګو ړوند شي کتابونه ګوره کتابونه وایه غلطې بله خبره دا چې کوم هغه ویلی دی چې یاره دا عبارت دا د مولانا اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا د هغې عبارتو او په دې باندې چې کوم دی کلام دا دی چې انتهایی دا خلک د هغې درجې عبادت ته ورسیږي چې په کومه درجه کې هغه د الله سره بالکل کنیکټ دي دې ته ولی وایي د الله ولی د ولایت هغه درجې ته ورسي چې په ده باندې بله درجه نه خیږي. نو بیا دا یې د هغې په باره کې لیکلی دی او بل لاره چې زمونږ علما وایي زمونږ علماو لیکلي هم دي دارالعلوم دیوبند فتوا هم ده زه یې تا ته درلیږلی هم شم زه یې تا ته ښودلی هم شم چې دا ابترا ده زمونږ په اکابرو باندې دا دروغ دي هغو داسې عبارات نشته او که شته نو په څه وجه دي هغه د هغه درجې خلک دي. نن سباني مولیان هم نه دي یاد کړي نن سباني عوام هم نه دي یاد کړي او تم ځان ته د الله ولی وی که نه یاره خو نو دا چې کوم عبارت دی دا د مولانا اسماعیل شهید رحمت الله علیه دی او بله دا ده چې په تانوي صاحب ابترا ده او بل لاره چې که دا څوک ذکر کوي نو دا زمونږ د اکابرو سره ظلم کوي د اکابرینو سره زیاتی کوي ځکه دا د هغه وخت چې کم اولیاو کم نیکان صلحا خلکو دا هو چې د نبي علیه الصلاة والسلام سوچ په منځه کې راشي نو د الله رب العالمین سره چې کم هغه کنټیکټ دی هغه کې فرق راځي نو دې وجې نه د نبي علیه الصلاة والسلام سوچ په منځه کې راوستل نه دي پکار. نو
دې چې کم دی تنوي صاحب باندې دا خبره ور وتړله او تنوي صاحب په دې باندې 3 صفحې بحث کړی چې نبی علیه الصلاة والسلام په موږ څومره احسانات دي دا به یادې دا به دغه کې او دی وایي چې نه چې سوچ تې راشي منځ دې مکروه کړي